دریم شرط د مسلمان په مال کې هغه باندې زکات د فرض کېدو دپاره هغه عقل دی. کم مسلمان الله دې زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. الله دې عقل اغشتي او زموږ او ستاسو په عرف کې ورته لیونی وایي او شریعت کې ورته مجنون وایي. مجنون دا د جنون نه جوړ دی او جنون د عربی په ژبه کې لیونتوب ته وایي. نو لیونی مسلمان که هر څومره مالدار وي خو تر څو پورې چې دی لیونی دی نه پې مونځ شته نه پې روژه شته نه پې حج شته او نه ورباندې زکات فرض دی. دو قسمه جنون او دو قسمه لیونتوب فقها ذکر کوي. یو ته جنون اصلي وي او دویم قسم جنون لیونتوب ته غیر اصلي وي. جنون اصلي دې ته وایي چې یو مسلمان او انسان نعوذ بالله یا د مور نه لیونی پیدا شي او یا دې بلوغ ته د رسېدو نه وړاندې لیونی شي. دې ته جنون اصلي وایي. او جنون غیر اصلي دې ته وایي چې یو انسان پیدایشي مروغ دی بلوغ ته چې رسېدم بلوغ او بیا د ژوند او د زندګۍ په یو مرحله کې نعوذ بالله لیونی شو. نه یو سړی روغ دی ځوان هم شه کاروبار هم شروع که مالدار هم شه لسته کالی هر کالی د خپل مال زکات هم ورکه او بیا پس حادثه کې اکسیډنټ یې وکړو نعوذ بالله چا پې جادو وکړلو او عقل یې لاړه لیونی شه نو د لیونتوب نه وروستو بیا د ده په سرمایه کې په ده باندې زکات نه دی فرض خپل هم پې نه دی فرض او په نور ورونو خپلو خپلوانو باندې هم دا نه ده ضروري بلکې نه ده جایزه چې د هغه د مال نه زکات ورکړي. او یو زوی پیدایشي لیوني او یا بلوغ ته د رسېدو نه وړاندې لیونی شه پلار یې مالدار دی سرمایه دار دی او پلار یې مړ شه نو د دغه لیوني د پلار نه چې څومره مال حال پاتې شه بطور میراث چې دا د اولاد په منځ کې تقسیمیږي نو که دغه لیونی هلک و د هلک حصه به ورته رسي او که جینۍ وه د جینۍ حصه به ورته رسي. او د دغه لیونی ورور په ورونو باندې دا فرض ده چې د هغه حصه به د هغه دپاره محفوظه ساتي. د هغه وخته پورې به محفوظه ساتي چې تر څو پورې دغه ورور مړ نه وي. مثلا څلور ورونه دي درې پکې روغ دي او یو لیونی دی دوه یې خویندې دي او پلار یې مړ شو مور یې مخکې مړه ده نو د هغې پلار دا مال به په 5 حصو کې تقسیم شي. یوه حصه به د څلورو ورونو ته میلاو شي او یوه حصه به په شریکه دواړو خویندو ته. دا درې چې کوم روغ ورونه دي نو دوی به د دې لیوني وروره دا حصه د ده دپاره محفوظه ساتي. که چېرته په دغه دریو
روغ ورونو کې یو ورور د لیوني ورور نه مخکې مړ شو، نو بیا د دغه ورور حصه د دې لیوني ورور د مال نه میراث نه ختمه شوه. کله چې د لیوني ورور مري نو د هغه مال به هغه دو خویندو ته رسي او د دو ورونو ته به رسي، او کوم ورور چې د ده نه مخکې مړ دی د هغه زامن د دې لیوني تر په مال کې د نورو ترونو حصه نشي غوښتی، او که دا لیونی مخکې مړ شو او دا درې واره روغ وروڼه او خویندې ژوندی وي نو بیا به د ده هغه مال د ده د مرګ نه وروستو په څلورو حصو کې تقسیم شي. یوه به دا درې وروڼه والي او څلورمه حصه به د دواړو خویندو په منځ کې تقسیم شي. خو دغه ورور چې تر څو ژوندی دی نو دا ژوندي روغ وروڼه به د کال د پوره کېدو نه بعد چې کله دې حساب کتاب کوي د ده دا حصه به دې بیلوي، د هغې نه به زکات نه ورکوي، د دوی په حصه کې چې کوم مال رسي د هغې نه به زکات ورکوي.